دې حدیث کې فرمایي چې کوم سړی چا باندې رحم ونه کړي نو په هغه باندې به رحم ونه کړی شي. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې موږ تاسو یو بل ته معافي وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ ته واضح بیان نه کړی دی او د رسول الله په زندګۍ کې موږ وګورو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګي هغه موږ ته د دې خبرې ثبوت راکوي چې سړی تاسو سره څومره زیاته هم وکړي نو ته به د هغه تشدید معافي کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته هم د ذات چې د هغه سره څه معامله راغله نو هغه د ذات بدله چې دی نو هغه نه ده اخیستی. هغه باندې چا څومره مو زیاتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چا کړی دی نو هغه چې دی نو د خپل ذات دپاره چې دی د الله رب العالمین نه سوال نه دی کړی چې په هغه خلکو باندې عذاب راشي. د طایف واقع زموږ او ستاسو مخ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څومره ظلمونه وشو. رسول الله ته الله رب العالمین جبرئیل راولېږه ورته یې ویل که ته غواړې زه پرې عذاب راولم خو رسول الله ورته ویل نه د ده بچي چې دی د دوی هغه ایمان نه وړي خو په دوی باندې عذاب مه راولئ. هغه عذاب واپس شو. دغه شان ده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې یوه بله خبره چې د رسول الله تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو په احد میدان کې. چا شهید کړ؟ یو وحشي شهید کړ. هغه وحشي چې کله راغی ایمان یې راوړ ایمان ته چې دی نو هغه کله راغی مایله شو رسول الله ته یې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه کله په رسول الله باندې ایمان نه وړ د الله پیغمبر معاف کړ. دې نه نور هر څه کېدی شي. دغه شان که موږ او تاسو په خپل عملي زندګۍ کې وګورو زموږ په عملي زندګۍ کې څومره لوی ډېر خلک تېر شوي دي زموږ مخې ته تېر شوي دي او دا د یو غټ سړي او د لوی سړي صفت دا دی چې هغه به یو سړي ته معافي کوي. د هغه په مخ کې یو کار وشي نو هغه به د هغه شي چې دی نو معافي کوي هغه کس ته. یو کس څومره غټه غلطي وکړي خو چې دی ورته معافي وکړي دا د غټ زړه والا دی او الله رب العالمین په ده باندې رحم وکړي او الله رب العالمین چې دی نو هغه دا چې دی نو هغه معاف کړي. دغه شان ده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم ډېر شي احکامات چې دی نو هغه موږ او تاسو ته ښودلي دي. نو موږ او تاسو ته پکار دي چې رمضان مبارک په دې مبارکه میاشت کې موږ د الله رب العالمین د معافۍ طلب کوو چې الله تعالی موږ معاف کړه. نو موږ هم پکار دي چې موږ خلک معاف شو. ولې؟ ځکه الله رب العالمین چې دی نو هغه تر هغه پورې بنده نه معاف کوي تر څو پورې چې یو بنده په بل بنده باندې حق او هغه یو بنده د بل بنده نه چې دی نو هغه ناراضه او خفه وي نو الله رب العالمین چې دی د هغه پورې هغه نه معاف کوي. نو موږ او تاسو ته پکار دي د رمضان مبارک په میاشت کې په خپل هم د الله رب العالمین د ګناهونو معافي وغواړو او نور خلک چې دی نو هغه معاف کړو.